15 اگست د پاکستان په تاریخ کې اهمیت لري ولې چې د 15 اگست باندې د بانی چیرمن د گرفتاری 3 کاله پوره کیږي 3 کاله پوره کېدو باندې ان د پی ټی آی مرکزی قیادت او د خیبر پختونخوا حکومت یو فیصله کړې ده چې په 15 اگست باندې به ان پیښور کې د پی ټی آی یو جلسه وي شفیع جان چې صوبایي وزیر اطلاعات دی هغه اعلان کړی چې په 15 اگست باندې به پیښور کې عمران خان کرکټ سټیډیم کې احتجاجي جلسه کولی شي په هغې باندې زیاتې نیوکې وشوې په هغې باندې سیاسي جماعتونو تنقید وکړو هغې نه پس د خیبر پختونخوا حکومت یو فیصله وکړله هغه فیصله دا وکړه چې دغه احتجاجي جلسه به یعنې په رینګ روډ باندې موټروی سره نږدې کولی شي دوه خبرې کېږي دوه خبرې دا کېږي چې یو خبره دا کېږي چې دا خط شوه چې دا سټیډیوم به ډک نه شي بل دویمه خبره دا کېږي چې که دا جلسه په ان سټیډیوم کې وشي نو دا به یو روایت جوړ شي او هر سیاسي جماعت چې کله جلسه کوي هغه به په سټیډیوم کې کوي او تاسو ته چې ان عمران خان کرکټ سټیډیوم چې مخکې به ورته ارباب نیاز کرکټ سټیډیوم هغه ډېر غټ سټیډیوم دی یعنې هغه ډکول هم ډېر ګران خبره ده اوس راځو د دې اهمیت حوالې سره او اهمیت دا دی چې یعنې په 24 جولای باندې د جمعې په ورځ باندې یعنې وزیر اعلی هاوس کې یو میټینګ شوی چې په هغې کې یعنې د خیبر پختونخوا سره چې کم تعلق لري ایم پی ایګان دي ایم این ایز دي هغې دو ګډون کړی او په هغې کې وزیر اعلی یو خبره کړې وه چې د 15 اګست چې کومه جلسه ده دا به سیمی فاینل وي او فاینل راوند چې کوم دی په یعنې په دې سیمی فاینل کې به د فاینل راوند دپاره کال ورکړی کېږي اوسه پورې به د پی ټی آی مرکزي قیادت او وزیر اعلی دا خبره کوله چې د احتجاج اختیار چې کوم دی هغه محمود خان اچکزی سره چې کوم په قومي اسمبلی کې اپوزیشن لیډر دی اوس دوی دا خبره کوي چې موږ دا سیمی فاینل دی او 15 اګست باندې به یعنې د فاینل کال ورکولی شي په دې باندې یعنې په دغه ورځ چې کومه ورځ باندې د پی ټی آی یعنې پارلماني پارټۍ اجلاس و په دغه ورځ باندې ګورنر سره موږ خبره وکړه د خیبر پختونخوا فیصل کریم کونجي څخه چې د دې به څه نتیجې راوځي هغه دا شارټ کټ کې دا ویلی چې هېڅ د دې احتجاج نه هېڅ نه جوړېږي دغه د پی ټی آی چې کوم زوړ قیادت دی یعنې دغه به په زړه تنخواه باندې کار کوي او د دې به څه ګټورې نتیجې مخې ته رانشي اوس خوف د څه خبرې دی یعنې په 15 اګست باندې پی ټی آی په پیښور کې جلسه کوي او د خیبر پختونخوا کې د پی ټی آی حکومت دی خوف دا دی چې یاره دغه جلسه کامیاب به شي یا به ناکام شي خوف دا دی چې دا جلسه به څنګه کامیاب شي غټه خبره دا ده وزیر اعلی ته یعنې دا خوف دی چې دغه جلسه خدا نخواسته دغه جلسه کامیاب ناکامه نه شي خو بله خبره زه تاسو ته کوم چې علي من ګنډاپور چې کله وزیر اعلی و نو هغه به داسې چل کوو چې کله به احتجاج کېده جلسه به وه جلوس به او یا به درنې دپاره خلک تلل نو هغه به پیسې باقاعده د قومي اسمبلی ممبرانو ته د پی ټی آی او صوبایي اسمبلی ممبرانو ته پیسې ورکولې هغې به ټرانسپورټ یعنې پرووایډ کوو دا پیسې به د ټرانسپورټ دپاره چې دا پیسې به چې کوم کارکنان دي سپورټران دي دا جلسې لرل نو هغې جلسې کامیابې وي اوس خبره دلته دا پیدا کېږي چې موجوده وزیر اعلی چاته پیسې نه ورکوي بله غټه خبره دی کې دا ده چې یعنې د پی ټی آی کې دننه مخالفت ډېر سیوا شوی دی بل دریمه خبره پکې دا ده چې یعنې پارلماني کمیټې کې یا پارلماني چې د دې پارټي ده په هغې کې اختلافات پیدا شي تاسو ته پته وي چې یعنې وزیر اعلی کله لومبۍ کابینه جوړه کړله یعنې 12 کسان په هغې کې شامل وو بیا زیات کسان خفه وو چې په دې کې ایکسټینشن پکار دی دې کې توسیع پکار دی بیا چې کله توسیع وکړه په دې کې ډېر ممبران هغې نه خفه شو ولې چې موږ یې په هر یو دا خواهش وو چې ما په کابینه کې شامل یو وزیر اعلی یعنې د خپلو د ممبرانو مخالفت لرې کولو یا اختلاف رای هغې ته توجه وکړله او 30 پارلماني سیکرټریانې جوړ کړل یعنې 30 د صوبایي اسمبلۍ ممبرانې پارلماني سیکرټري هغه د کابینې برخه نه ده هغې څه کار به وي چې هغې ته باقاعده دفترې ورکړی شي هغې ته به ګاډي ورکړی شي هغې ته به سهولتونه ورکړی شي او صوبایي اسمبلی کې به صرف هغه محکمې چې کوم هغې ته سپارلی شي د هغې چې کله منسټر نه وي د هغې جواب به هغې د ورکوي یعنې چې کوم پارلماني البته دا هم یو سیاسي رشوت دی ولې چې تا ته سرکاري پروټوکول میلاویږي سرکاري سهولتونه میلاویږي بله خبره دا چې وګوره د یو خو 10 کابینه چې کوم موجوده ده یعنې په دې کې 13 کسان دي 13 رکني کابینه
د دې نه علاوه 30 کسان ته صوبایي اسمبلۍ ممبران چې کوم دي پارلماني سیکرټري او په خیبر پښتونخوا یعنې 15 ضلعې دي او هر یو ضلع کې ډیډیکټ وي او هغه یعنې ډیډیکټ چیرمین وي. ډیډیکټ چیرمین ته هم سرکاري ګاډی وي، دفترې وي، هغه د هغه متعلقه ضلعې چې څومره ترقیاتي کارونه کېږي هغه د هغې نګراني کوي، د هغې منظوري ورکوي. نو زیاتره چې د ایم پی ایګان د پی ټي آی دي هغه هم په هغه ډیډیکټ چیرمینشپ هغې ته ورکړی شوی. په دې کې بله خبره دا دی چې بعضې داسې دي چې هغې ډیډیکټ چیرمینان هم دي او هغې ته پارلماني سیکرټري ورکړي. اوس په دې کې چې کومه خبره مخې ته راغله هغه دا ده چې کله وزیر اعلی یعنې 30 پارلماني سیکرټریان جوړ کړه، اوس 40 شو، ولې اجمل خان یې واخیست د باجوړ نه. نو دغې کې یعنې هغه کسان وانخیستلی کېږي چې کوم د علي امین ګنجاپور پلویان دي، د موجوده وزیر اعلی نه خفه دي، هغې پارلماني سیکرټریان وانخیستل، نه په کابینه کې شامل کړه او نه هغې سره ډیډیکټ چیرمینشپ شه. نو هغه چې کوم دی هغه هر څه په ډاګه شو. بېرته موږ واپس راځو د 15 اګست د احتجاج په اړه کې. د پی ټي آی کارکنان په دې باندې خفه دي چې یعنې دې موجوده ایم پی ایګانو ته، موجوده ایم این ایګانو ته چې د کوم کابینه کې دي صوبایي حکومت دي اوټ یعنې په دې اخیستی 8 فروری 2023 کې کوم انتخابات شوي دي اوټ دې دپاره اخیستی چې موږ باباني چیرمین د رهایي دپاره کوشش کوو. هغوی دا وایي چې دوی باباني چیرمین رهایي په یو ځای پرېښودله، خپل مراعاتو یعنې د پیسې ګټلو دپاره ټول کوششونه کړي دي. او شاه تراب چې د یعنې هنګونه د صوبایي اسمبلۍ ممبر دی او د پی ټي آی هغه ټول هر څه په ډاګه کړي صوبایي اسمبلۍ کې چې موجوده قیادت دی که صوبایي حکومت دی که مرکزي قیادت دی هغه باني چیرمین یو طرف ته کړی دی، خپلې مزې کوي او ډېر هغه پکې دا وویل چې ډېر دا نه غواړي چې باني چیرمین رها شي او که رها شي د دې لوټ مار به چې کوم دی هغه ودرېږي. اوس به دا کتلی کېږي چې په 15 اګست باندې کله جلسه وشي دوی لایحه عمل څه ورکوي. آیا ډي ایل جیل نه بهر د احتجاج کال ورکوي، آیا ډي چوک کال ورکوي. اوس که دغه کال ورم کي که نه غټه خدشه دا ده چې خلک به لاړ نه شي. ولې چې په 26 نومبر چې دوی سره کوم کار شوی یعنې هغه د بیانولو نه دی. پی ټي آی ورکرز چې کوم دي د هغې خلاف اف آی آرونه وشو، ګرفتاریانې وشوې، جیلونو ته لاړ او قیادت چې کوم دی هغه بالکل محفوظ و. نو دا هم خدشه ده که کال ورکي نو خلک به راونه وځي. اوس به ګورو چې یاره دا سیمي فاینل چې کوم دی په 15 اګست باندې وزیر اعلی چې سیمي فاینل دی چې آیا په 15 اګست باندې دوی څه لایحه عمل اعلان کوي. اوس فروغ به دوی دا خبره کوله چې یعنې باني چیرمین چې کوم دی اختیارات ورکړي د تحریک د چلولو یعنې محمود خان اچکزی ته او علامه راجا ناصر چې اپوزیشن لیډر د سینټ کې هغې ته یې ورکړي. هغې خو چې موږ زموږ دا پروجیکټ نه دی یا زموږ دا منډیټ نه دی چې موږ د احتجاج کال ورکړو، هغې خو یو طرف ته شوي دي. اوس به ګورو چې پی ټي آی قیادت څه کوي.